ساته حاجی صاحب صحابي منل ایمان دی وجه دا ده د صحابي ذکر قرآن کې دی په صحابي ځان قربانول ایمان دی د صحابي دفاع کول ایمان دی صحابي سره محبت کول ایمان دی صحابي نه انکار کول کفر دی وجه دا ده قرآن د یو لفظ نه انکار کول کفر دی دا وجه ده صحابي ته خو تصور کې کنزل نشي کولی کنزل دی وکړو دا کفر دی نبی فرمایي کنزل به څوک نه کوي لیکن نازیبا خبرې به کوي نازیبا خبره به دا کوي پلانکې صحابي حافظ قرآن نه دی زما بچې حافظ قرآن دی پلانکې صحابي حافظ قرآن نه دی زه حافظ قرآن یم پلانکې صحابي مونځ 10 کاله کړی ما 15 کاله وکړو پلانکې صحابي حج نه دی کړی زما پلار 10 حجونه کړي پلانکې صحابي عمره نه ده کړې زما پلار 10 عمرې کړي دا نازیبا خبرې مه کوه پیغمبر څنګه وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد غر برابر سونه ورکړي ما بلغ مد احدهم او نصیبا زما د صحابي یو موټی خر ته نه رسي زما د صحابي نیم موټی خر ته نه رسي ارے جسے یاد ساته کور کې جامه مخامخ ده کور کې پیسه مخامخ ده ګاړی مخامخ ده گیٹ مخامخ ده کور کې خوراک مخامخ ده لیکن سونه چرته پرته ده بکس کې دننه پرته ده وجه دا ده دا ډېره قیمتي ده د چا په کور کې یو توله سونه ده زیات نه زیات 100 توله سونه ده احد د غر نومره سونه زما د علم مطابق تمام دنیا چند که نشته نبی فرمایي اول خدا کار ته کولی نشي که چرته دا کار ته وم کې ګین شته الفاظو باندې نظر شته ټولې دنیا لاړ شي فرانس یورپ انډیا د دې نه سونه راټوله کړي د احد د غر نومره نه ده نبي دا فرمایي که چرته تر احد د غر نومره سونه برابر کړي او د الله په لاره کې ورکړي اخلاص نیت دي زما صحابي چا یو کجورو ورکړل هغې ته نه رسي ادو کجورو ته نه رسي د هغې اخلاص دومره دی وجه دا ده د صحابي قدر دی ستا اجر دی ته که دومره ورکړي اجر به میلاو شي لیکن د صحابیت قدر نه میراویږي او زه دا وجه سره چونکې زما اهل سنت والجماعت عقیده ده د دې ټول امت عقیده ده ته خپله عقیده جوړه کړه په تمام روحي کائنات کې ګوره تمام کائناتو کې ګوره د ومې ځمکې نه والا تر عرشه پورې عرش مکان آخر دی ځمکې ومه ځمکه مکان آخر دی دا والا دا تمام کائنات را جمع کړه په دې کائناتو ذره ذره دا زما د نبي د جسم سند تللی کېږي زما د اهل سنت عقیده ده په دې ځمکه باندې تر ټولو زیات برکت والا تر ټولو زیات فضیلت والا مقام اعلی دا مسجد دی د دې نه مخکې لاړ شه اعلی بیت القدس دی مخکې لاړ شه حرم کعبه ده مخکې لاړ شه بیت الله دی مخکې لاړ شه مسجد نبوي دی مخکې لاړ شه لوح محفوظ دی مخکې لاړ شه کرسي ده مخکې لاړ شه شریف الاقلام دی دې نه لاړ شه عرش معلا دی لیکن زما د نبي د جسم سره کومه خاوره لګېدله هغه خاوره د دې مسجد نم اعلی بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی مسجد نبوي نم اعلی محفوظ نم اعلی کرسی نم اعلی شریف الاقلام نم اعلی عرش معلا نم اعلی ارے ته سوچ وکړه کومه خاوره چې زما د نبي د جسم سره لګېده په هغې خاوره کې لیدو دپاره سترګه نشته اورېدو دپاره غوږ نشته ویلو دپاره زبان نشته سوچ دپاره عقل نشته کله چې زما د نبي د جسم سره تعلق راغی د دې مسجد نم اعلی بیت القدس نم اعلی حرم کعبه نم اعلی مسجد نبوي نم اعلی شریف الاقلام نم اعلی کرسی نم اعلی عرش معلا نم اعلی یا ووایا صدیق خو شعور والا عمر خو عدل والا عثمان حکمت والا علی خو علم والا د هغې مقام و مرتبه څومره بلند و بالا د هغې مقام مرتبې به څه د کومې عایشې په غېږه کې چې زما نبي سر ایښودی دی د کوم صدیق اکبر پتون چې زما نبي سر ایښودی دی کوم عمر چې زما د نبي خواته کېناستل دی هغه خو شعور والا هغه خو عقل والا هغه خو علم والا هغه خو حکمت والا ته خبره چې صاحب د دې ځمکې حاجی صاحب دا اجر نه دی دا قدر دی دا په قدر میلاو ده ستاسو که زرګون کلونه ستاسو محنتونه در سره دي لیکن ته د ادنا صحابي د خپلو خاورې ته نه رسې بلکې زما عقیده او نظریه دا ده ټوله دنیا را چڼ کا د دې ټولې دنیا اجر شته لیکن دا د امام اعظم د خپلو خاورې ته نه رسي ټوله ځمکه د امام اعظم ابو حنیفه نه ډکه کا
کو خاورې ته نه رسي. دا زما عقیده او نظریه ده. کستاین وې منه وجه دا ده هغه صحابي چې زما د نبي خواته کېناستل د هغه د جسم چې کومه خاوره لګېدله هغه د عرش نه اعلی ده. کوم صحابي چې زما د نبي خواته راغلی کوم صحابه چې زما په نبي خپل جسم او جان قربان کړل هغې مقام ته به څوک څه ورسي. دا هغې مقام و مرتبې ته څوک نه رسي. ما بهرحال ذکر دا کاو عجیزه ستاسو اجر درسه دی په اجر منازېږه. د قادیاني نظریه دا وه هر شیز په اجر دی نبوت په اجر دی صحابیت په اجر دی لیکن زما عقیده او نظریه دا ده صحابیت په اجر نه دی. اره که په اجر و شیخ عبدالقادر جیلانی به صحابي و که په تقوا و عبدالقادر جیلانی به صحابي و اره که په علم و امام اعظم ابو حنیفه به صحابي اره که په محنتو صلاح الدین ایوبی به صحابي و لیکن یاد ساته صحابیت قدر دی صحابیت عطا ده دا رب ورکوي نبوت عطا ده دا رب ورکوي نبوت هم د رب عطا صحابیت هم د رب عطا. دیو جن مجیب زلمی خپل شعر کې فرمایل دي دلته به عمر صدیق علی عثمان پیدا شي بس خو که یو ځلې جانان په دې کوڅې راشي. هر ذره د هغې خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د بڼې راشي. زم بیا دې شعر کم دی اره مولیان دې د کفر فتوا ورکوي مجیب زلمي صاحب ستا په شعر کې بیا هم کموالی دی. هر ذره د هغې خاورې شي یاقوت او مرجان چې کومه خاوره لاندې ستاسو د بڼې راشي. یاد ساته یاقوت په عرش کې دي یاد ساته ثمرات په عرش کې دي یاد ساته سونه په عرش کې ده لیکن